ډېر محترم مسلمانان، نن د جمعې مبارکه ورځ ده. په دې ورځ باندې یو ګړی داسې ده، یو وخت داسې دی چې هغې کې انسان د الله تعالی نه څه وغواړي الله تعالی یې ورته ورکوي. نو هغه دوه وختونه ته مبارک وختونه ښیمه چې د دوی دوه وختونو کې انسان کومه دعا غواړي، کوم حاجت د الله تعالی نه غواړي، هغه الله تعالی پوره کوي. او ورسره په دغې دوه وختونو کې یو وخت داسې دی چې په هغې کې دا وظیفه هم اتیا مرتبه وکړه نو الله به راته دوه فایدې درکړي. صحیح شوه. نو دا مبارک وختونه ته هم ښیم او دغه د وظیفې دغه مبارک وخت ته ښیم، کوم وخت کې چې دعا هم قبلیږي، حاجت هم د انسان پوره کیږي. نو انشاءالله چې دا وخت تاسو مه هېروئ او په دې باندې عمل وکړئ چې الله تعالی دا انشاءالله ډېر خیرونه هم درکړي، ډېر برکتونه هم درکړي، دوه دې غټ مشکلات الله تعالی ختم کړي. نو راځئ دا راسره واورئ، عمل پرې وکړئ، انشاءالله الله تعالی مو حامي و ناصر مددګار شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو، تاسو به روغ جوړ یې، د صحت په جامو کې به یې الله تعالی مو خوشحاله او باد لره، الله تعالی مو حاجتونه پوره کړه. د جمعې زبرګي ده، الله تعالی مو په دې ورځ کې د زړه مراد پوره کړه. الله تعالی مو په دې ورځ کې د باندې خوشحالي الله تعالی راوستلی کړي او الله تعالی مو په دې ورځ کې دا وظیفه قبوله کړه او دا مو الله تعالی د زندګۍ لوی نه لوی مقصدونو الله تعالی د وظیفې په ذریعه باندې ستاسو حل کړی کړي. محترمو، نن زموږ یو ټاپک دی او هغه دوه مبارک وختونه دي، کوم وختونه کې چې حدیث مبارکه کې هم ذکر راغلی، تذکره راغلی، مفهوم یې داسې دی چې د جمعې ورځ باندې داسې یو ګړی ده، داسې یو ټیم دی که نه، چې دې کې الله تعالی هر دعا او هر حاجت د انسان قبلوي. اوس معلوم چاته نه دی چې دا به کوم وخت وي. نو بیا علماو په هغه کې ډېرې خبرې کړي، خو دوه وختونه به کې ښودلي دي چې دوه وختونه داسې دي چې دې کې الله تعالی د انسان حاجت پوره کوي. یو وخت هغه دی محترمو چې کله امام صاحب خطبې ته وخیږي او د دوانو خطبو په منځ کې کومه ناسته وي، دغه وخت کې الله تعالی دعا قبلي. نو زنانو ته خو دا وخت نه معلومیږي چې دا به څه وخت وي، نارینهو ته معلومیږي ځکه هغوی په جومات کې مخامخ ناستي. نو زنانو ته درخواست دی چې کله اذانونه شروع شي، د اذانونو نه واله تر د مونځ ختمېدو پورې دغه وخت کې ځان له دعاګانې غواړئ. کو ډوډۍ پخیم وي الله دا حاجت مې پوره کړي، کو چای پخیم وي الله دا حاجت مې پوره کړي، کو کپړې انځم وي الله دا حاجت مې پوره کړي. او کو دا نه نو کښېنه درود شریف شروع کړه او درود په رسول الله مبارک باندې صلی الله علیه وسلم باندې وایه او د هغې نه پس دعا غواړه الله دا حاجت مې دا حاجت مې. او نارینه چې کوم دي هغوی خو مخامخ امام ته ناستي، نو کله چې امام د دواړو خطبو په منځ کې هغه ناسته وکړي لږه شان، هغه وخت کې ته لاسونه مه پورته کوه، په زړه کې دعا وغواړه الله دا حاجت مې پوره کړي. یو خو دا وخت شو. یو دویم وخت چې دی فوراً چې کله د جمعې منځو شي نو هغې نه پس هم الله تعالی دعا غواړي. موږ باندې دومره تعدي الله دې معافي وکړي، مسلمانان سنت هم پرېږدي. سنت ته سنت نن موږ نه وایو ځکه وي دا سنت دي، څه فرض خو نه دي. نوجوانان فرض وکړي او سنت پرېږدي او کورونو ته ځي. یو خو دا ټیم شو. دغه ټیم اکثره خلک په تعدی باندې بس کورونو ته تښتي او سنت هم نه کوي. دویم وخت چې کوم خاص دی محترمو، حدیث مبارکو کې ورته ډېره زیات اشارې میلوي شوي، مفهوم یې داسې دی د مازدیګر مونځ نفس. د مازدیګر مونځ نفس دا ټیم ډېر زیات قیمتي، یو د جمعې ورځ ده، یو د مازدیګر مونځ نفس دا ساعت چې دی دې وخت کې الله تعالی دعا قبلوي. او حدیث مبارکو کې دې ته ډېره تذکره میلاو شوې، ډېرې خبرې په دې شوي دي، نو زه ته مفهوم بیانوم. نو دغه وخت کې هم تاسو چې څنګه د مازدیګر مونځ کوئ نو په دغه ځای باندې لږ کښېنئ، تعدي مه کوئ. ټول عمر هم تعدیانې وکړئ، ټول عمر هم منډې ووهلې، ټول عمر هم ځانونه ستړي کړه، ټول عمر هم وخوړه ومسکله، څه داسې کم یوه خبره چې موږ نه ده کړې محترمو. دغه وخت کې د الله د رضا لپاره لږ کښېنئ، الله تعالی ته یو دوه درې اوښکې تویې کړئ، الله تعالی ته وژاړئ، دغه ذکر اذکار وکړئ او بیا خاص دا درود شریف ووایئ اللهم صل علی محمد النبي الأمي وعلى آله وبارک وسلم. اتیا مرتبه کې دا درود شریف ووایئ اللهم صل علی محمد النبي الأمي وعلى آله وبارک وسلم. دا پکې اتیا مرتبه ووایه. نو علماء ذکر کړي دي اگر کدی حدیث کې خبرې شوي
چې د 80 کالو ګناهونه صغیره واړه ګناهونه الله تعالی معاف کوي او د 80 کالو نیک اعمال الله تعالی انسان په عمل نامه کې لیکي. محترمو ان شاء الله په دې خبرو باندې عمل وکړئ، دا خبره وورئ، د عمل فنیت باندې او په دې باندې عمل وکړئ. ان شاء الله الله تعالی به زموږ او ستاسو دی. الله زمونږ دی محترم، الله مونږ پیدا کړی د خپل عبادت د خپل پیژنګلو لپاره. نو زموږ کافرانو الله تعالی دومره مراعات ورکړي، هر څه ورکړي، مو تعالی به ولې نه راکړي؟ خو زموږ ستاسو لومبې ایمانونه کمزور دي، دویم په الله تعالی ګمان غلط دی، دریم چې دی محترمو د ګناهونو په ذریعه مونږ الله تعالی خفه کړی دی. صحیح شوه؟ نو الله تعالی په خپله فرمایي چې انسان په ما څنګه ګمان کړي هغه څه ورسره زه کوم. مونږ ګمان غلط دی، مونږ وایي خو کار نه کوو د ولږې به مړ شو، په جیب کې پیسې نه نو دا چل به وشي. الله تعالی زموږ ستاسو نصیب او تقدیر لیکلی د لږې زندګۍ دپاره مونږ دومره منډې شروع کړي دي، ځان په ضلالت کړی. د آخرت یوه ورځ کان مقداره 50,000 سنه 50,000 کاله ده. چېرته 80 کاله زندګي عمر، چېرته 50,000 کاله یوه ورځ. نو کومه ډېره زندګي شوه؟ د آخرت زندګي ډېره شوه که د دنیا؟ خو حالانکه موږ نه د آخرت زندګي پټه ده، د دنیا مراعات زراعات هر څه راته دي. نو دې وجې نه خو موږ په دې مصیبتونو کې الله تعالی مو د زړه